یو خبره ویسی هغه بل خبر راوړي، یو خبره ویسی بل راوړي، نو دا غیر به دومره لاندې جوړ شي زماره دې سره ورانه ده دې زما سره ورانه زره دې کړه نه زما که غم مراشي بیا نزي او که خادي بیا خو سره نزي دا زمون کړه نه دراغلي او زمون د زنانو سره ناشنا عادتونه دي وای دا زمون ک نو راغلي نو زنه زما وای دا دې چې نو شوی نو زدانه کومه نو نه د رشتہ داري به لحاظ ساتي. او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وتصل من قطعك، د هغه چا سره رشتہ داری اوفالا چې کم سره ستا سره رشتہ داری کټکې. نن موږ رشتہ داری کې وګورو، نن زموږ د پښتنو په وړه خبره باندې وړه خبره یو دا غیره موږ غټه مسلې جوړو کې په هغې باندې بیا موږ تعلقات او رشتہ داری ختمو. یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي د حدیث قدسی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الرحم معلقه بعرش الرحمن، وای دا رشتہ داری به د قیامت پر ورځ د الله د عرش سره پیوستی او الله ته به وایي چې چا ز پیوسته کلمه من وصلنی وصله الله، ربا چا چې ز پیوسته کلم زما د رشتہ داری لحاظ کله تیزان سره پیوست کو جنت ته داخل کا، ومن قطعنی چا چې زه کټکل یما رب ته د خپل رحمت نه کټ کو جهنم ته داخل کا. نو محترم نن په رشتہ داری کې ګوره موږ مسلمانان او خاص کر پښتانه ډیر کمزوري شو یو په وړه خبره باندې موږ رشتہ داری ختمو او بیا خاص کر زمنګ زنانا یو خبره ویسی هغه بل خبر راوړي، یو خبره ویسی بل راوړي، نو دا غیر به دومره لاندې جوړ شي زماره دې سره ورانه ده دې زما سره ورانه زره دې کړه نه زما که غم مراشي بیا نزي او که خادي بیا خو سره نزي دا زمون کړه نه دراغلي او زمون د زنانو سره ناشنا عادتونه دي وای دا زمون ک نو راغلي نو زنه زما وای دا دې چې نو شوی نو زدانه کومه. نو نه د رشتہ داری به لحاظ ساتي، تب کوشش کې چې رشتہ داری د اسلام لوی حق دی. رسول الله پر باندې ډیر ذات احادیث ذکر کړی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتصل من قطعك، د هغه چا سره وي رشتہ داری او پالا چې کم سره وستا سره رشتہ داری کټکې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وتعفو عمن ظلمك، د هغه چا ته معافي وکړه چې کم سره ستا سره ظلم کوي.